کتونکو علب خان شرپوی مو په ډېره مهمه او عجیبه ایشو کې تاسو سره مخامخ یم. زما شاته دا تصویر تاسو وینئ، دا ډي اس پي سي ټي احسان شاه دی. د ده په دې غېږه کې دا ماشومه ده، دا هغه ماشومه ده چې د چارسدي پولیسو برآمد کړې ده. دا څنګه وتښتولې شوه، د دې ډیټیل چې کوم دی تر اوسه کتونکو ته نه په پریس کانفرنس کې میلاو شوي دي او نه داسې میلاو شوي دي. په دې د سره څو خبرې کوم او ډېر تفصیلي چې کوم دی دا پروګرام تاسو وورئ چې دا ماشومه څنګه تښتولی کېږي. دغه زنانه چې تنګي سیمې ګل آباد سره تعلق ساتي، د دې صرف یو زوی دی. دا په دې تلاش کې و چې خدای پاک ماله لور راکړي. څو وارې د دې حمل چې کوم دی نو ضایع شوی. دا به دغه ځای کې یو نجي هسپتال ته چیک اپ لراتله. د کوم هسپتال نه چې دا ماشومه تښتولې شوې ده، د هسپتال نوم زه دلته د پروګرام کې ځکه نه علم چې هغه هسپتال ډېر ښه کار کوي او د ماشومان حوالې سره خو ډېر بهتر کار کوي. خو واقعیت راځي او چې کله څوک چاپسي شي نو هغه وي په کور کې هم نشي بچ کېدی. د دې زنانه تلاش و او دې داسې پلاننګ جوړ کړو چې دې له به هفته یا 15 ورځې ټیم ورکړه چیک اپ له. نو دا به دې هسپتال ته چیک اپ له راتله او دا چې به کله هم چیک اپ له راتله نو دې به کوشش دا و چې ما ته ماشومه څنګه میلو شي. د ډېرو هسپتالونو نه دغه شانتې ماشومان چې شوي دي نو تښتولي شوي دي. هغه زنانه چې ماشوم وشي خو بېهوشه وي، هغې سره چې کوم رشته دار وي هغوی ته آواز وکړي. اوس په دغه دوران کې بل څوک هم ورمخکې شي، ډاکټر او نرس ته خو دا پته نه لګي، ماشومه ورکړي. بهرحال چې کله دا ماشومه شوې ده، د هسپتال نرسې یا خاله چې آواز کړی دی چې دې سره څوک دي نو تروره ورغلې ده د دې ماشومې، هغې دا ماشومه چې کومه ده روچته کړې ده. خو په دې دوران کې دې زنانه چې کومه ده د دې ترور سره ناسته نو تعلق یې ورسره جوړ کړی دی او ډېرې ګپې شپې او خبرې اترې د هغې په اعتماد شوې دی. دا ماشومه د هغې د غېږې نه دا والي او په خپله غېږه کې ښکلی را ښکلی یم او لوبی یم او بس. خو دا زنانه ورسره خوا کې ناسته ده د ماشومې دا تروره. دا یوه نیمه ګنټه په دې هسپتال کې دې سره دا ماشومه وي او دا چې هلته کې لاړه شي نو هم ورسره دا ترور لاړه شي، چې دې خوا لاړ شي هم ورسره دا ترور وي، چې دې خوا لاړ شي هم ورسره دا ترور وي. سی سی ټي وي کیمرو کې دا ټول هر څه دا ورسره روان وي. یوه نیمه بجه شي دا په باندې یوه بجه چې کومه ده نو دا ماشومه د هسپتال نه تښتولې شوې ده او د دغې نه یوه نیمه ګنټه مخکې چې کومه ده دا د دې غلې زنانه سره چې کوم دی نو دا ماشومه په غېږ کې ده. اوس دغه ټایم کې دا ترورې و چې زه مونځ کوم، دا ورته وایي چې لاړ شه، دا خو زما بچی ده، زه به دلته کې ناست یم، څه خبره نشته، ته بیا راشه. اجې مانځله تلې ده به دې غروالي دي، ماشوم یې دغه کړې ده، بار ورته ټکسي ولاړو چې ایس ماډل ګاډی و او دې ماشومه چې کومه تښتولې ده په باندې یوه بجه وه. خبره لاړه ډنډوره شوه، د هسپتال نه ماشومه وتښتولې شوه. ماشومه څه شوه، هغه ښځه چې د مانځه نه راغلې ده هغې دا هر څه ویلي چې دلته کې یو زنانه و دا و دا وه په برخه کې وه، هغې پېژنګلو هم هغه شانتې نه شوه کولی. پولیس سره اف آی آر وشو، سیټي پولیس سره ډي پي او 400 په دې باندې پوریکشن واغسته او ډي اس پي سي ټي ته دا ټاکس حواله کوو. هغې سره چې کوم دی نو د ایس ایچ او ریاض خان په مشرۍ کې یو ټیم جوړ شو. په 40 ګنټو کې د هغې نه مخکې چې کوم دی نو برآمدګي وشوله. برآمدګي څنګه وشوله؟ دوی خو سی سی ټي وي فوټیج وکته، د زنانه پته نه لګېدله. اخره کې ایس ایچ او چې کوم دی هغه ورځ باندې ټول لیست وکته چې کم مریضان راغلي دي، د ټولو مریضانو جانچ پړتال یې وکړو او دغه مریض ته ورسېده چې دا به چیک اپ له راتله، دا د لور چې کومه ده خواهشمنده وه، دې کې تپوسونه وشو، بیا معلومات وشو، چا ورته چې یاره دا خو زه پېژنم، بیا ورته چې دی خو پلانکي ځای کې کور دی. بیا چې پولیس تللی دي نو دغه ټایم کې خو بس په سبا باندې هغوی کره زنانه هم راغلي دي، چا ځان سره چرګان راغستی دي، چا ځان سره غوړي راغستی، چا ځان سره چینی راغستی، خلکو مبارکۍ له راځي. پولیس پې ورټپه ورغلي دي او زنانه ته یې ویلي چې ماشوم راکه. خلک حیران شوي دي چې دا پولیس څه وایي. بیا زنانه ته وایي چې راپاسه. دغه ټایم کې پولیس ته دغه ټایم کې څه زنانه وایي چې یاره دی خو پرون ماشوم شوی دی او ته څنګه راپاسئ؟ یې دی پرون ماشوم نه دی شوی، دا پې ده بس راپاسه. خاوند دی دغه ټایم کې وي چرګ چې کوم دی نو هغه ده
دغه لاندې کوي د ټاپ لاندې کوي پولیس وایي چې دغه خو لاول ګیر کا خاوند دی چې کوم دی په دې کې ګرم نه دی سلاکار نه دی خو خاوند دی دا و چې یاره دا د ماشومې په دغه و چې زه به کور ته لاړ شم چې یاره زما ماشومه شوې ده ټول خلک یې په اعتماد کې اخیستي دي چونکې ماشومه خو د هغې شوې نه وه ماشومه خو هغې تختولې وه نو چې هغې راپاڅېدلې دي نو خو ټیک ټاک راپاڅېدلې ده بیا داسې په مزه مزه ځي ایس ایچ او ورته وایي بیبي سیده ځه شابه نور بس مکیز او ادای او فریب مه کوه بیا چې دا روانه شوې ده ورته وایي هغه برقه م راواله کومه برقه کې چې راتښتولې ده بیا ورته یې هغه لوپټه م راواله هغه هر څه برآمد شو ماشوم یې راوسته ماشومه خپلو تاواله شوه په 2365 پرچه لري مخکې نه د غوا پرچه شوې وه دې اعتراف هم وکړو چې دا ما داسې تختولې وه ما ته ضرورت و زما یو زوی و ما ته د ماشوم ډېر خواهشمند وم چې زما یو لور وي د هغې دپاره دا بار بار ما کوشش کړو په دغه ټیم ما ته موقع میلاو شوله او دې نه مخکې هم چې کوم ځای زه چیکاپ له تللی یم خو دغه شانتې موقع نه وه په دغه دوران کې دغه موقع ما ته میلاو شو ماشومه مې روتښتوله اوس کتونکو بله د حیرانتیا خبره په پولیس باندې نیوکې مشوي پولیس په 40 غنټو کې ډېر زیات کوشش هم وکړو برآمدګي یې وشوله په 2 ورځو کې د دغه ملزمانو ضمانت وشو څه خلکو پکې روغ وکړله دغه ټیم کې د ګل آباد خلکو وی چې احتجاج کوو د پولیسو خلاف چې پولیس څنګه اچانک راغلي دي پولیس ورته چې ماشوم یې تښتولې ده بیا خلک پوه شو چې دا خو غلو دا خو د ماشوم یې غلی کړې وه هغوی هغه خپل احتجاج وځنډاو خو د روغې کوشش پکې وشو روغه پکې وشوه زه دا وایم چې په داسې واقعاتو کې سټیټ چې کوم دی نو پرېښ کېږي پولیس زړه مات شي پولیس دومره کوشش وکړو دومره غټه کامیابي ترلاسه کړه یو رکه ماشوم یې را پیدا کړله برآمدګي وشوله او 2 ورځو کې عدالت چې کوم دی نو ضمانت ورکوي 2 ورځو کې ښه نن لاړل 2 شپې یې وکړلې او په بله ورځ چې کوم دی نو هغوی په خپل کور کې کیس لاړ فایل بند شو کتونکو یو بله خبره ورته اوس کوم دا خو عدالتي نظام دی سټیټ نه پرېښ کېږي جرمونه به نور هم زیاتېږي خو اوس به جرمونه نور هم زیاتېږي او د هغې غټه وجه ده هر سړي خپله تاڼه وي او تاڼې سره خوا کې چوکیات وي 3 میاشت ده چې چوکیاتو ته تیل نه میلاویږي سار چې دا موبایل روز یو دی کې تاڼېدار ناست وي دی به روزانه د خپله جیبه دی کې تیل اچوي د ده به سار لومبني فرصت کې دا کوشش وي چې څوک په تیلو له پیسې راکوي د چا حجرې ته وځم دی به د شریف حجرې ته ځي دی به د سمګلر حجرې ته ځي دی به د سودخور حجرې ته ځي دی به د بدماش حجرې ته ځي او چې دله 1000 روپۍ 2000 روپۍ تیلو لپاره ورکړي آیا دی به دغه سړي ته لاس ونیسي دی به دغه سړی ګیر کړي په ده به د جرم ثابت کړي دله به دې سزا ورکړي هرګز نه نو دې کې د پولیس قصور نشته د سیلاب ځپلو په نوم ته دې حکومت 15,000 10,000 16,000 روپۍ ته نه کټ کړي پیسې هم سیلاب ځپلو ته میلاو نه شوې خزانه هم خالي ده خپل عیاشۍ پې کوي هغه وزیر خزانه چې کوم دی د هغه فلمونو او ډرامې او داکاري مخې ته راغله هم پولیس سره زیاتې شو د ګرانۍ په دې تناسب کې چې زما د پښتونخوا د پولیسو کومه تنخوا ده په دغه تنخوا د دوی ګزاره کېږي په 2,500 روپۍ بورۍ راغستی شي د بچو فیس ورکولی شي بیلونه داخلولی شي د کور کرایه ورکولی شي وړي چینې اخیستی شي هرګز نه د پنجاب تنخوا څومره ده زما د پښتونخوا دې کې دا د پښتونخوا د پولیس د افسرانو هم ګرم دي چې نن ستا پولیس ته تیل نه میلاویږي سپه ووایه چې جرمونه به نور هم زیاتېږي او په جرمونو ځکه کنټرول نشو راښکلی چې د تیلو پیسې دا موږ نشو ورکولی نو ټوله ورځ د پولیسو دا کار وي په ځینو ځای کې د تیلو د وجې موبایل یې ولاړې دي ودرېدلي دي دا موبایل دا ډیزلي موبایل دي دې کې به د 10 لیټرو نه کم تیل ساتې هم نه نو د چوکیاتو تاڼېدارو د ورځې دا کار وي چې یو پیره روند وکړي په 2مه پیره نه ځي او په یو کیس کې یو پیره موبایل نه ځي بار بار ځي اوس غریب سړی دی هغه سره تیلو پیسې نشته د پولیس خو ضرورت دی پولیس خو به تنخوا نه د جیب نه هر وخت تیل نه اچوي نو دا ښېګړه ده دا په جرمونو باندې کنټرول دی دغه مثالي پولیس په جوړوي دا غفلت او بې حسي د دې صوبایي حکومت او د دې پی ټي آی حکومت ته
دا اوس په 400 کې الیکشن کیږي که نه په دې الیکشن دپاره به د نورو ضلعو نه پولیس راځي د دې بجټ به څوک ورکوي پته ورته د 400 انتظامیه به ورکوي دلته کې بیا تیلو کې کمی راځي دلته کې آیا دومره تیل ورکوي نو کتونکو یو خوا د پولیس هغه کامیابي بل خوا پولیس سره دا زیاتې د ګاډي د مرمت خبره به نه کوو د هغې بجټ چې مې درته ووي نو به خاندې د تفتیش بجټ چې مې درته ووي و به خاندې بس پولیس ته و چې ځان له پیدا کوې ولې تنخوا صرف پولیس اخلي څه چې دوی په جرمونو کې په داسې کیسونه راځي چې د تفتیش کیس وي د یو تاڼېدار د تفتیشي په 2 لک او 2.5 لک او 1.5 لک خرچه راشي هغې ته پنجاب ته ملزم پسې تګ وي بل ځای ته تګ وي د هغوی خرچه پرې راځي نو دا هغه دننه خبرې چې دا مې تاسو سره شریکولې خو تاسو نن سبا وایئ چې پولیس زموږ نه پیسې واخیستې نو زه خو ګرم نه ګڼم زه خو ورپسې خبرې نشم کولی ایم پی ایګان هم تنخواګانې دي ایم ان ایګان هم تنخواګانې دي د نور افسران هم تنخواګانې دي آیا دوی به د خپلې تنخوا نه چې هله زکات خیرات ورکوي غریب چېرته ورشي هغه کری ورکړه صرف پولیس به ورکوي نو پولیس به مو د نورو نه پیداګیر کوي او لګوي به او خو نه وي نو جرم کې به نور هم اضافه راځي په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ زموږ په دعاګانو کې پروګرام در سره شیر کړئ